د دې وجې نه امام شافعي رحمه الله یو بیر خپل شاګرد امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی هغه چې کوم دی را طلب کو راوی غوښتو زما خواله راشه. نو چې کله امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه خواله راغی نو دا غي نه مخکې امام شافعي صاحب رحمت الله علیه خپل بچو خپل کور والو ته د امام احمد بن حنبل ډیر صفات بیان کړي چې دا د سلوي بزرګ دی او دا د سلوي بزرګ دی او د الله سره د سي تعلق دی او ډیر صفات د امام احمد بن حنبل بیان کړي. نو چې کله امام شافعي رحمت الله علیه دی راو غوښتو دی راغی نو امام احمد بن حنبل چې کله په دسترخوان باندې کېناستو نو بس ډوډۍ ته ونه خاطو نو هغه ټول لوښي چې کوم دی ښه صفا کړه ډېر زیات خوراک یې و. نو چې کله امام شافعي رحمت الله علیه هغه لوښي کور ته وړو نو هغه زنانه وایي دا څنګه امام دی او دا څنګه بزرګ دی د اولیاء شان خدا د شي به کم خوراک کوي چې کله انسان خوراک کم کوي د دو بیا خوب کمی د دو په عبادت کې بیا زړه لګي نو ته خو د دومره خوراک وکړو دا خو د اولیاء شان نه دی. د اولیاء شان دا نه دی چې ډېر خوراک وکړي او نه د علماو دا شان دی چې ډېر خوراک وکړي. نو هغه کور والی شکیان شو بیا ورله امام شافعي رحمت الله علیه کور کې لور یا بیبي لوټه ډکه کړله کوزه ورته وی چې دا کله دی ود کېږي خواته ورلګېده ځکه د اولیاء شان دا دی چې په تهجد خامخا کوي نو هغه لوټه یې ورته کېښوده او امام شافعي رحمت الله علیه سار شو نو بس هغه لوټه دکه شان دی پرته وه. امام شافعي رحمت الله علیه چې سار راغی هغه ډکه لوټه یې کور ته ووړه نو زنانه نورې شکیانې شوې دا له څنګه امام دی دا له څنګه ولي دی د الله چې د تهجد نه دی کړی مونږ له لوټه ډکه وړې وه هغه ډکه په ډکه باندې راغله دغه. نو امام احمد بن حنبل رحمه الله د امام شافعي رحمت الله علیه فرمایل د امام شافعي رحمت الله علیه د استاد او امام احمد بن حنبل رحمه الله د شاګرد د خپل شاګرد ته فرمایل ورته وی تاسو سره دا معاملې د کوم وخت نه شوی ته ډېر نیک وي تا خو خوراک هم کم کو تهجد به هم کم کول اوس د خوراک هم ټول لوښي دي صفا کړو او دویمه دا چې لکه د تهجد دپاره مونږ ته اوبه ایښې تهجد هم نه دي کړی او کور کې زنانه شکیانې شوي دي دا څنګه نو تا کې دا عادت ته کله نه راغلی دی او ته د کله نه دا د نیکۍ د اعمال دا پرېښي دي. امام شافعي رحمت الله علیه ورته فرمایل ورته وی حضرت خوراک مې ډېر په دې وجه باندې وکړو چې زه کله ستاسو په دسترخوان باندې کېناستم نو ما ته الله تعالی د ستا د پاک خوراک هغه چې دا ډېر زیات حلال او ډېر پاک خوراک و ځکه چې د امام شافعي رحمت الله علیه بیبي یا لوڼو پوخ کړی نه خو یې په اودس کې پوخ کړی هغه یې په ذکر پوخ کړی نو یو خوراک چې کوم دی حلال دویم برکت پکې په ذکر سره راغی په اودس سره راغی نو وی ما چې د خوراک ته وکتل نو په د خوراک کې ناشنا انوارات په د خوراک راورېدل وی ما وی چې داسې حلال او طیب خوراک تا ته بل ټیم نه میلاوي نو هغه ما ډېر زیات وخوړو او دا تهجد چې مې نه دی کړی نو د هغې خوراک اثر دا و د هغې پاک خوراک اثر دا و چې بیګانې شپه ما ټوله شپه عبادت کې تېره کړې ده ټوله شپه ما د قرآن نه مسایل راوکاږلي دي په بیګانې شپه کې ما د یو آیات نه سل مسلې د قرآن د یو آیات نه مې سل مسلې راوکاږلي دي او تر ساره پورې ماله خوب نه دی راغلی نو دا د هغې پاک او حلال خوراک برکت دا و چې ماله خوب هم نه دی راغلی او د دغې خوراک د وجې نه الله تعالی ما ذهن کولاو کو او ما د قرآن د یو آیات نه سل مسلې چې کوم دی راوکاږي نو چې خوراک پاک وي نو د دو بیا اعمال هم ټیک وي د دو بیا عبادت کې ډوم لګي د دو بیا نیکۍ ته شوق هم پیدا کېږي د دې وجې نه الله تعالی د عبادت نه ټولو نه ډومبې حکم د پاک خوراک کړی دی چې ستا خېټه کې خوراک پاک پروت وي نو ستا بیا عبادت ته ډوم کېږي او عبادت په الله تعالی په نیز قابل قبول او چې خوراک حرام وي نو ته یو عمل نشي کولی او کو کوي نو پای کې به جان نه وي هغه به قابل قبول نه وي